أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله مولانا العظيم درس الفوائد. الحمد لله تبارك وتعالى الله جل جلاله متصل پر بیا ماهانه مجلس ذکر اغون یقینا دا ساعتونه او دا میاشت ډېر مکرمه او محترم شب و روز چې دینو دا شروع دي. شعبان المعظم لسم ورځ نن وه او یو لسمه د ورځې آغاز اسلامي طور طریقه باندې دا چې دینو شروع شو، ځکه چې طریقه دستور هم دا وي انګریزي شپه چې شروع کېږي ورځ نو هغه د 12 نه وروسته وي او اسلامي ورځ چې کله شروع کېږي نو د ماښام د نور د غروب نه وي. شعبان المعظم کې 15مه شپه به چې دی نو زموږ د حسابه هغه به تقریبا د زیارت شپه دا به چې دی نو راځي دا 15 شعبان وي او د جمعرات ورځ به 15مه ورځ دا به چې دی نو وي. څه احکام او څه خبرې پرون جمعه کې موږ غوښتل خو هغه ونه شو، نو بس د دې موقع نه به غنیمت چې دی نو والو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به وایي د رمضان نه علاوه د شعبان په میاشت کې د ټولو نه زیاتې روژې چې دي نو دا به نیولې. بیا فقهاو یو حکم کړی چې د 15 شعبان نه وروستو روژې که چېرې څوک ونه نیوي ځکه د صحت چې کوم دی نو ضعف وي او کمزوري وي، ځکه چې رمضان ته به چې دی نو بیا تر و تازه نه وي نو هم ټیک ده، حالانکې د شعبان کې روژه نیول ډېر لوی چې دی نو دا سعادت او الله تبارک وتعالی د فرشتو ته د انتظام او د انسلام دپاره په دې 15مه شعبان په دې شپه باندې د هر انسان د راروان د کال دا امور چې دی نو دا وله سپرد کوي او په حواله کوي چې په دې کال کې به د انسان چې کوم دی نو څه کوي، د ده به چې دی نو واده کوي، دله به مرګ راځي، دی به دا عمل کوي، دله مصیبت او تکالیف. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي د حدیث مفهوم داسې دی چې انسان په دغه شپه باندې عبادت وکړي چې الله تبارک وتعالی د انتظام ورکوي فرشتو ته، نو چې دی په دغه شپه باندې چې دی نو دا عبادت وکړي او دعاګانې د الله تبارک وتعالی نه زیاتې دا چې دی نو غواړي او د ورځې چې دی نو روژه ونیسي. نو روژه نیول په 15 باندې مستحب علما چې دی نو دا ګڼي، ډېر لوی اجر او ثواب په دې کې دی. او سورې دخان کې الله تبارک وتعالی چې کوم دا چې هغه فرمایي چې د انسان د احکام چې کوم دي جدا جدا کوي، په دې کې دغه احکام الله چې کوم دي نو ورکوي، نو دا هم د دې نو مراد چې دی نو دا دي. او یو روایت پکې دا هم دي چې د شب قدر باندې هم داسې دغه هم ته مراد ده، یا خدا چې فرشتو ته الله تبارک وتعالی ورکي او د قدر په شپه باندې په رمضان کې چې کوم راځي نو هغې کې د ځمکې فرشتو ته الله تبارک وتعالی په حکم باندې د آسماني فرشتې ورته وبخښي چې دې انسان چې کوم دی نو دا دی. او بیا فرمایي چې په دغه یو انسان داسې وي د حج اراده هم کړې وي، د واده اراده هم کړې وي او الله یې هغه مرګ چې کوم دی لیکلي وي. نو د شعبان میاشت او د شعبان دغه شب برات دا برات ولا ځکه هم وایي چې دې کې الله تبارک وتعالی د انسانانو عفا چې دی نو کوي او بخښنه دا چې دی نو کوي. او یو روایت کې داسې راځي چې د بنو کلب د چیلو نه سیوا د انسانانو الله چې کوم دی نو بخښي، د دې دا چیلې او دا ګډې وزې د بنو کلب قبیلې دا ډېرې زیاتې چې دی نو دا وي. الله تبارک وتعالی دا ټول نظام د الله په لاس کې چې کوم دی نو دی. تاسو مخکې د قرآن د آیات یو څه تلاوت کړه، ان الحکم الا لله، په دې زمین باندې د الله حکم چې دی نو دا دی. ګوره دا کوم حالات سره چې موږ تېرېږو نو ټول دنیا بارډر چې کوم دی نو هغه سیل کولی نشي، یا به د دشمن نه به چې کوم دی نو سیل کړي که چېرې یو کس ته الله طاقت قوت ورکړي. دا ټول نظام چې کوم دی نو په خپل قوت او دسترس کې دا چې کوم دی د راتلو کوشش کوي، دا هم نه کېږي. هر څه په عروج باندې چې کوم دی نو دی، یو څیز نشته دشمن نه ښکاري، یو جرثومه چې کوم دی نو نه ښکاري، او ټول دنیا نظام چې کوم دی نو دا ولاړ دی. هر څه چې کوم دی نو هغه څنګه د فارسي شاعر وایي جام بھی خالی، میز بھی خالی، محبوب بھی خالی، دوست بھی خالی، هر څه خالی خالی چې کوم دی نو دا دی، ټول نظام ولاړ دی د ځمکې او د فضا
د وړو د لویو تعلیمي غیر تعلیمي تجارت دیارمار مزدور استاد مدرسه مسجد کالج یونیورسټي دا هر څه چې کوم دی بالکل جان چې کوم دی دي هغه اټلی او سپین د اپریل میاشت چې کوم دی نوم دا او د جانجیده خلک چې کوم دی نو دی او د دنیاوي چې دي دا دسترس چې کوم دی ذریعه ابلاغ باندې زیات دی نو دی به په دې باندې چې کوم دی نو زیات پوهې وي چې د اپریل کې دا یکم تاریخ چې کوم د راځي چې مخکې د خلکو به وته اپریل فول به ولا چې کوم دی نو وي چې دا یو دوکه به او دا به چې دی نو خلکو به د مزاح په طور یو بل سره د استعمالول به چې دی نو دا کو چې دا د اپریل دوکه ده د دې آغاز او هغه تاریخ هم د دې سپین او د هسپانیا نه او د دې اټلی چې ول اوس مونږ چې کوم دی نو وایو دا روم او دا ټول چې کوم دی شاملو د دغه ځای نه چې کوم دی نو دی او د مسلمان د دردناک آغاز نه چې کوم دی نو دا شوی دی تاریخ ویلي کی چې د مسلمانانو د سلطنت عثمانیه او په د سپین باندې حکومت تیر کو عیسایان چې کوم دی رالل او قتل و غارت ټول چې کوم دی نو دا وکړو ټول خلک چې کوم دی نو مړه کړل او د مسلمانانو بېخوني بالکل چې کوم دی نو دا کوله او دغه تاریخ دا چې لیکي چې د هسپانیې په دې لارو کوڅو کې چې د آسونه به دې ځغلول نو د وینو شړپار به چې کوم دی نو راته دا ټول د مسلمانانو وینې دا چې کوم دی نو وي بیا خپل جاسوسیان ولګول چې یاره موږ په خپل خیال باندې مسلمانان ختم کړل خو تاسو اوس وګورئ چې یاره څوک خو چې دی نو هغه نه دي پاتې نه دي یو عجیبه طریقې وکړه مسلمانانو ته حکم وکړو چې مسلمانان کوم ځای کې چې دی نو پټ دي او ځان یې پټ کړی دی خپل شعار چې دی نو پټ کړی دی نو هغه راغونډ شي یو سمندري جهاز به راځي او موږ تاسو د مراکش ته ولیږو مسلمانان چې کوم ځای ملکونه دي نو دې له مو په خیر عافیت سره لیږو او ټولو ته د عام چې کوم دی نو د معافي اعلان دی بس ټول مسلمانانو کې لږ سار راله چې بس څه وشو هغه وشو قتل غارت بچي او زنانه نارینه څه مړه شو هغه مړه شو خو که د هغو ژوند راته په راحت ملو شو نو دا هم ډېره ښه نو به دې ټول راغونډ شو دې ښه یو طعامونه هم ورته ورکړل شاهي او دا روټیګانې د دعوتونه ضیافتونه ورته وشو او بیا په یو سمندري جهاز کې چې دی نو دا کېنول چې بس تاسو هم بوځو او چې کله هغه جهاز چې کوم دی سمندر منځ ته شو نو د دې چې کوم هغه منصوبه وه نو په اوبو کې چې کوم دی ډوب کړو او ټوله چې کوم دی دا د اپریل یکم چې کوم دی نو دا و دا کومه میاشت اوس روانه ده بیا د هغې نه دغه طرز او نقل خو مونږ بیا ډېر زیات دی نه بد یو نو مسلمانانو سره یو فول وکړو یو بیوقوفتیا غونته کې په خپل خیال کې وکړه نن په هغه اټلي کې او په هغه ښار کې د دنیا مالدار ملک دی صحت نظام ټول چې کوم دی نو پیل دی او چې کوم هغه شاه دی او کوم حکومت بادشاه دی نو بې اختیاره وایي چې په ځمکه چې موږ سره څه ختم شو اسمان ته اوس کوم دی نو ګورو او بې تحاشا او بې اختیاره د الله اکبر چغې دا چې ان الحکم الا لله حکم به چې کوم دی پر زمین د الله به دا به چې کوم دی نو دا به چلېږي نظام به چې کوم دی نو د الله چې وي دا ټول حالات او دا واقعیت مونږ ته یو درس دا چې کوم دی نو راکوي چې څوک شته که نه چېرې دا نظام روان کړي ټول هر څه نظام چې کوم دی نو بند دي علماو په دې مخ خو چې کوم دغه ورد ښیي او کوم حالات چې کوم دی نو ښیي نو دا د استغفار زیات تر چې کوم دی نو درخي چېرې استغفر الله استغفار چې څونه چې کوم دی نو وي الله ټولې دعاګانې په دې باندې قبلوي د حضرت امام صاحب احمد صاحب ابن حنبل رحمه الله د په حالات کې واقعا راځي په سفر باندې چې دی نو روانو یا علمي سفر و یا روحاني سفر و یا خپل چې کوم دی نو یو تاګدو کو لاره باندې روان دی یو جومات کې شپه راله هلته شپه چې کوم دی نو کو شپه چې ماوستن لمونځ شو خادم راغی بس بایي موږ څوک نه پرېږدو کډه واله خپل پنډو کې سره دی امام صاحب ته وایي ته واله وایي ښه زما خیال دا و چې زه به دلته شپه وکړم او بیا به دې نه وروسته به سهار به شي نو بیا به خپل منزل مقصود باندې به چې روان یم بس سفر به خواله او ته وایي نه دا نشته دی بیا یې سار دی وایي که یې سارېږي نو دا کډه مډه دله ټوله چې کوم دی علم بار اوس ونه پېژني چې دا څوک دی چې کوم هستي ده امام دی امام وقت دی د خپل فقه چې کوم دی مالک دی یو لوی محدث او فقیه دی دی چې روت ګوري د جومات دروازې خوا کې یو تنور والا دی و دی دا خو لا ښه ځای دی دلته به کښېنم روټۍ هم ځان به ګرم کړم او ورسره به شپه ټوله ساعت تېره کړم هغه ته وایي که ستا اجازت وي استاد د اور نه ګرمایش والم یا ټیک ته بالکل ګرمایش د دی نه واله بس دی ورسره چې دی نو ناست دی زرکۍ خو دغه تنور والا
کدی پیړه جوړي نو مستغفر الله وي، بیا لګي تنور کې نو مستغفر الله وي، او چې بیا روټۍ را نړۍ نو مستغفر الله وي. دو سره وخت ډېر تېر شو ته وایي یاره ته خو استغفار په هر وخت کې چې کوم دی نو وایي دا ولې ته وایي زه به ولې دا نه وایم، زما ټولې دعاګانې کومې زه غواړم نو هغه چې کوم دی نو منظورېږي او الله قبولوي، ټولې دعاګانې مې قبولېږي، لیکن یو دعا مې صرف چې کوم دی نو هغه پاتې ده. چېرې زه خو مزدور یم، ملازم یم، ما ته موقع نه ملاویږي، خو چې امام ابن حنبل رحمه الله احمد صاحب د سره چې کوم دی ملاقات غواړم، د سره چې کوم دی ملاقات وکړم، ورته وایي الله اکبر، وایي هغه ځان ته خو نه ویم امام، خو احمد بن حنبل زیم الله تعالی چې کوم دی نو دې ځای ته په خپله چې کوم دی نو راوست. استغفار چې کوم دی نو برکت دی ورته دومره چې کوم دی نو چې الله تعالی په خپله دلته دا چې کوم دی راوستم، دا دعا دې هم چې کوم دی نو په خپل دربار قبوله او منظوره دا چې کوم دی نو شته. د استغفار او د دې دغه دروازې په موږ باندې چې کوم دی نو بندېږي، او دا یقینا د یو د عمل د کمی او زموږ روګرداني وایي د حرمینو سفرونه د هغه په شک کې او دروازې د حرمینو بند دی، د مسجد او د جومات چې کوم دی نو بند، په عقل باندې هم سړی چې کوم دی نو حیران شي. بازارونه چې ګوره نن سهار ووتم په شک د انتهایي رش په هر ځای کې چې کوم دی نو دی، او چټۍ چې کوم دی نو کوي چې جومات ته راځي او جومات ته مه راځئ، نو دا ماښام او مازدیګر او ماسپښین چې کومه ګڼه ده نو دا چې کوم دی نو ګڼه دې تپوس نشته، خو بس هغه یو وکیل راځي او بادشاه غالبا معنا روم صاحب چې کوم دی لیکي مثنوي کې د هغې هغه ترجمه داسې ده، وایي د بادشاه نه چې کوم دی نو باز ختلی یو بوډۍ وایي چې روانه وه، یا یو فقیر په لاره باندې روان دی، وایي د ښار دروازې ټولې چې کوم دی نو بندې دي، ټولې بندې دي، وایي د بادشاه نه باز چې کوم دی نو هغه الوتی دی، نو هغه فقیر ډېر وخندل، دا څنګه بادشاه دی چې باز چې کوم دی نو وتی دی اسمان کې چې کوم دی نو هغه ګرځي الوتی او دروازې ورته د ځمکې بند دی، دا چې کوم دی نو څنګه عقل دی او څنګه هغه دی. الله تبارک وتعالی دې موږ ته پوهه نصیب چې کوم دی راکړي. یقینا په داسې مجالس یا نور مجالس انتهایي خپل درد او فکر او غور په دې موقع باندې پکار دی. دې وجه یو خبره بې ربط ذهن ته بلم چې کوم دی نو راځي، الحمدلله په هر علاقه کې خپل خلک لګیا دي او د خپل په ګاونډ او په پړوس کې داسې خلک چې هغه دیاړیدار وو، دیاړي چې کوم دی نو واته کې تاسو ته پته هر څه چې کوم دی نو پراته دي، هر څه چې کوم دی نو دا ولاړ دي، نو دغه لږ فکر او شکر دغه یو سوچ چې کوم دی نو پکار دی چې بھائی زما په ګاونډ کې، زما په کلي کې، زما په علاقه کې کوم کس داسې دی چې هغه سفر شوی دی چې د هغه مزدوري او دیاړي چې کوم دی ولاړه ده. هسې خو غربا مساکین ډېر زیات دي، بل زمونږ مزاج هم داسې وي چې یو ځای کې یو سړی صدقه او زکات خیرات ورکوي نو بیا هغه تمدار هم چې کوم دی ډېر وي او هغه هم د خیر نه کوي، خو چونکې وایي که موږ ته خبره ده، لیکن په دې وخت کې نظر په دې کسانو پکار دی چې د موجوده حالات ته چې کوم دی نو هغه متاثر وي. ولهذا که دغه زکات چا چې کوم دی نو رمضان ته ایښي مخکې ایښي نو مهرباني وکړئ چې مخکې دغه کوشش ورسره چې کوم دی نو وشي او دعاګانې د الله نه هم دا چې کوم دی، ځکه چې ډېر سفید پوش خلک داسې وي چې هغې چې کوم دی نو لاس هم چاته وړی سوا کولی چې کوم دی نشي. دا زمونږ چې کوم دی نو ذمهواري ده.